په کم کور کې چې د سهار لمونځ نه کیږي الله جل جلاله په دې کور باندې درې عذاب راولي. اولنی عذاب په داسې کور باندې الله جل جلاله مسکینی او غریبی راولي، لاچاري ور باندې مسلط وي. دوم عذاب دا ده چې په کم کور کې د سهار لمونځ نه کیږي نو الله جل جلاله په هغه کور کې بې اتفاقي راولي. ورور به ورور ته په غضب وي، میړه به ښځې ته په غضب وي، ښځه به خپل خاوند ته په غضب وي، خور به ورور ته په غضب وي، اولاد به پلار او مور ته په غضب وي، پلار او مور به خپل اولاد ته په غضب وي. په کم کور کې چې د سهار لمونځ نه کیږي د سهار لمونځ کې قضا کیږي د هغو به داسې حالات وي. آیا موږ او تاسې دا سوچ کړی ده چې په دا کور کې باسونه او جګړې او بې اتفاقي ولې ده؟ دا یاد ساته په دې کور کې چې بې اتفاقي وي نو په دې کور کې یو کس د سهار لمونځ نه کوي. دریم عذاب دا ده کله چې څوک د سهار لمونځ قضا کړي نو الله جل جلاله د زړه څخه یوه حصه د ایمان وباسي. کله چې دویم سهار لمونځ قضا کړي نو الله جل جلاله د زړه څخه بله د ایمان حصه وباسي. کله چې دریم سهار لمونځ قضا کړي نو الله جل جلاله د زړه څخه بله حصه د ایمان وباسي. کله چې دی د هر سهار لمونځ قضا کوي نو د زړه څخه د ایمان حصه وځي، اخر زړه د ایمان څخه خالصي نو اخر په نامه مسلمانی په زړه کې ایمان نه وي. موږ او تاسې او معاشره خو هغه ته مسلمان وایي، د مسلمان په نظر ورته ګوري خو د ده په زړه کې ایمان نه وي. نو ای زما عزیزانو مسلمانانو دا یاد ساتئ لمونځ د هر ټیم لمونځ مه قضا کوه، خو د سهار لمونځ چې په کم کور کې قضا کېږي پر هغه باندې دغه درې عذاب راځي چې ما درته وویل. اول عذاب چې مسکیني به د په کور کې وي، لاچاري به وي، محتاجي به وي، یو نه دوه نه پنځه کسان به د ګټې لګیا وي لیکن په کور کې به برکت نه وي په روزي کې، او په کور کې به باسونه وي، جنگ جګړې به وي، بې اتفاقي به وي، ورور به ورور نه مني، اولاد به مور پلار نه مني، مور و پلار به خپل اولاد نه مني، خور به د ورور سره منډې وي، ورور به د ورور سره منډې وي، او یو بل ته به نفرتونه سره کوي او یو بل ته به په غضب وي. دا د څه وجې؟ دا د دې وجې چې په دې کور کې یو کس د سهار لمونځ څوک نه کوي. چې یو کس یې ونه کړي دغه دا حال وي، او کم چې دوه کسان یې نه کوي، درې کسان یې نه کوي، یا ټول دا کور ډبر دا ټول کور والا یې نه کوي، دغه به څه حال وي؟ نو ای زما عزیزانو او مسلمانانو د سهار لمونځ اهتمام کوئ، د سهار لمونځ مه قضا کوئ.